د سواد بدې پیښې نه پس خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري شهاب علي شاه خان لخوا د سیندونو او خړونو په غاړه جوړ شو غیر قانوني هوټلونو او نور ودانو ورانولو په ضد اپریشن کوزدر کې د دریای پنځکوړه په غاړه په مکمله توګه ناکام دی او د ودانو ورانول څه چې جوړخ باندې کار روان دی په دې سلسله کې د کوزدر ضلعي انتظامیې لخوا 1315 ورځو کې تیمرګره بلمبټ پل نه لاندې پخواني ډي جي هیل شوکت علي د ودانۍ سین غاړې ته دیوال ورانولو نه علاوه بر اړخ ته جوړې ودانۍ کیدی شي چې په تجاوزاتو کې نه راځي هیڅ کار نه دی شوی همدغه شان د تیمرګرې میا باندې نه تر اشاړي ګټ پورې د جرنیلي سړک او پنځکوړې سین ترمنځ 4 کیلومتره پورې سین په غاړه سین ته رسیدلي هوټلونو مارکیټونو دکانونو پمپونو پارک او شادي حال ودانو کې صرف یو هوټل چې اوس هم په جوړښت کار روان دی سین طرف ته جوړ شوي باترومونو بهر وتی چجا وهلي او چمن نه لږ قبل لرې کړی کوزدر ضلعي انتظامیې د تجاوزاتو په ضد اپریشن حلال کړی دی بلخوا د میا باندې نه تر اشاړي ګټ پورې اوس هم د دریای پنځکوړې سین بیخي په غاړه آبادۍ روانې دي ځینې خلک خو د سین منځ ته رسېدلي کار کوي په دې سلسله کې د ډیپټي کمشنر کوزدر محمد عارف خان وینا ده چې دې ته د محکمه اریګیشن لخوا تجاوزاتو په حواله کم لیست کې 38 ځایونه په ګوته شوي ورانولو کار روان دی په دې حواله د محکمه اریګیشن د ذمہدارو وینا ده چې کم ځایونه په تجاوزاتو کې راځي د مخکې نه پوینټ آوټ شوي دي کیدی شي چې د بلمبټ پل نه تر اشاړي ګټ پورې آبادي د محکمه اریګیشن د ذمہدارو په لیست کې نه وي خو دا یو حقیقت دی چې د بلمبټ پل نه تر اشاړي ګټ پورې جرنیلي سړک شوي آبادۍ د سړک نه سین غاړې یا منځ ته رسېدلي دي چې د نیشنل هایوې سره د کوزدر ضلعي انتظامیې ذمہدارو په سترګې پټې کړي دي کچرې په سوات کې د سوات سین په غاړه روان غیر قانوني ودانو اپریشن ټیک دی نو په کوزدر او ضلع ملکن کې ولې خاموشي ده د ریوربیډ معیار کې د اوړي جمعې د پالیسۍ پکار ده چې چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا تپوس وکړي د کوز بردر چترال خزنر په دې ګوا دي چې اته کاله وړاندې دریای پنځکوړه اوبه د مین جټي روډ په غاړه باندې بهېدې د اشاړي ګټ نه والا تر میا باندې پورې دغه غاړه چې کوم ده په دغه باندې آبادۍ شوي دي پمپونه به جوړ شوي دي اوس هم موجود دي د تجاوزاتو په نوم اپریشن برای نام انتظامیه سترګې پټوي محمد اسرار خیبر نیوز تیمرګره کوزدر